کړ دی او سړی زما د زړه د حاله چې خبر دی او سړی په ځان یې هېڅ پروا نشته د کام باندې مین دی حالاتو ته د جبر لکه غړ دی او سړی قسم دی نور میز په زړه کې نشته یا باسا بس نن سبا میرا سے زړه صاحب دی او سړی سپیکر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میجر صاحب جنرل سیکرٹری اور زما صوابی یونین کونسل مشرانو عزیزانو کشرانو تنظیم ملګرو ادارانو زما د ډېر اخلاص ته السلام علیکم زه چونکې دا حلقه خو زما لپاره نوې وه د دې نه مخکې زه د بلې علاقې نه ایم این اے وم او ایم پي هم د بلې علاقې نه وم چې کله دا حلقه بدله شوه نو زه پریشان دا وم چې یاره ما خو ډیولپمنټ کار ډېر کړی و تاسو ته پته ده چې هغه تېر دا کې ما ډېر زیات حلقه کې کار کړی نو پریشان وم لومبۍ خو مې کوشش کوو چې دا حلقه بدله کړم خو بیا مې دا خبره سوچ وکړو ما چې دا خو موږ یو خلک یو یو عزیزان یو یو وروڼه یو نو زه دا غواړم چې څنګه جوړه شوې ده بس دقه شانتې ښه ده او مې خدای پاک باندې د هغې نه زیات عزت راکړي نو تېر ځل ما صوبایي سیټ چې ګټلی و نو دا ما په 2100 ووټونو باندې ګټلی و ما 14,000 پاسه ووټ اخیستی و صوبه کې او دې پیره الحمدلله 32,000 ووټونه ما اخیستي دې پیره او په 18,000 لیډ باندې مې ګټلی په 18,000 لیډ باندې قومي اسمبلۍ کې تېر ځل ما په 18,000 لیډ باندې ګټلی و دې پیره په 52,000 الله تعالی ستاسو باندې موږ به انالیسس کول دی ویله صوابۍ کې صوابۍ کله بیا دوی صوابۍ کې پد نشته او مسله خو ډېره ګرانه صوابۍ به څنګه کېږي نو زه چې صوابۍ ته په لومړي پیره رالم او ما د یو ویزټ وکړو نو زما ډرایور چې دی ما ته وایي وایي چې سپیکر صاحب وایي ما ته خو تا که د خپلې زړې نه ښه ښکاري تاسو یقین وکړئ ما ته وایي ځکه وایي د خلکو سره کوم مینه ده او کم په خلوص باندې په اخلاص سره د خلکو د لاس سره کوي زه چې یو ویزټ مې دلته وکړو زه مطمئن شوم بس ما الله به کوي انشاءالله الیکشن مې ګټلی د خلکو رویه بدله ده دویمه خبره دا ده چې خدای پاک که ما له عزت راکړو نو تاسو له مې عزت درکړو دا وخت تاسو مخکې مو ورکړی همیشه مو ورکړی خو د هغه اوټ په بدل کې دلته څه بدلون نه دی راغلی دلته څه ترقي نه دی راغلی دلته څه ډیولپمنټ نه دی راغلی او دلته چېرته غټه عہده هم نه دی راغلی که راغلی ده دا د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې د صوابۍ خلکو ته خدای پاک یو غټه عہده او یو غټ پټکی ورکړ زه ستاسو ورور یم ستاسو عزیز یم تاسو نه یم خو ستاسو چې دی نه پټکی ستاسو عزت ستاسو پټکی او ستاسو شمله به انشاءالله جګه ساتم انشاءالله تعالی انشاءالله تعالی نو دا خدای پاک رحم کړی اوس چې خدای پاک موږ موقع راکړې ده نو د دې موقع به انشاءالله تعالی دلته موږ د خپل کام ته فایده رسوو زه یو خبره کوم او د هغې نه پس چې بیا به ستاسو پرې ډیولپمنټ خبر وانه وکړم زه یو څیز باندې ډېر پریشانه یم او کله کله سوچ کوم چې زموږ په دې پښتنو باندې څه شوي چې سهار پاڅېږو نو اخبار کې وګورو وایي نن صوبۍ کې فلانی سړی وژلی شوی او بله ځای کې اخبار کې وګورو چې ډېر ښکلی سړی و ما ته پټو مټو مې وکتل چې ستاسو علاقه کې د اسلام خان او دې ایریا کې یو مشر او یو زوی یې ورسره زوی هم ډېر ښکلی هلک او پلار یې دومره ښکلی سپین ږیری چې سپینه ټوپۍ او ګرم ساتلی چولی و په اولاد کې بند و نو ما دا سوچ کو چې دې بنیادي په موږ څه شوي دي
توره مړه خو په کشمیر کې هم نه کېږي چې په یو ورځ باندې موږ اته کسان ووژنو او په څه باندې دا دي پوله او پټې او مرلا او قبر دی او دا خو زما پښتو ده او بیا پښتانه وایي زه خو ډیران ګټمه او ورټ بایلمه نو ډیران ګټي ورټ بایلې نو توره دې کمه وکړه د ټولو لویه خبره ستا پښتو خو دا ده چې ته په خپل بچي باندې ښه سبق ووایې ستا پښتو دا ده چې ته د خپلو بچو سیالۍ برابر کړې ستا پښتو دا ده چې ته په ایزولۍ کې نور ضروریات پوره کړې ها مهرباني نو دا د ټولو لومبۍ خبردار چې راځئ مونږ مولانا چې ناست دی ته ما اوس رښتیا کې لاړ دی مولانا چې به تاسو ته وایي په درس کې چې یو سړی مړی وکړي د هغه په آخرت کې څه شته نشته که نه یو سړی چې چرچ خرڅوي هیروین خرڅوي او آیس خرڅوي د هغه په آخرت کې څه شته نو دی په خپلو بچو له د دوزخ اور پیدا کوي که هغه مړي کوي او که هیروین خرڅوي او چرچ خرڅوي او یا ناجایزه کارونه کوي نو ما یې اراده کړې چې زه پوره د خپله ضلع کې یو غټه جرګه جوړوم او چې څومره علما کرام دي او معززین دي مشران دي په کام مین خلک دی چې هغې ته خواست وکړو چې راپاڅئ د دې خپل کور اور مړ کوي د خلکو نه دا انا او دا چې د غیرت په نوم باندې خپلې بچی وژني دا د غیرت په نوم باندې خپل رور وژني دا د مرلې پټي لپاره د یو معمولي لارې لپاره د پښتو په نوم باندې د خپل نسل کشي کوي دا د انسانیت سره دشمني کوي دا د دین سره دشمني کوي او دا خپل نسل چې دی دا د دوزخ زه خو څه نه شوی بله مولانا صاحب ناست دی چې څوک قتل وکړي د هغه په دې دنیا کې څه چې په آخرت کې هم ځای نشته نو مشرانو موږ وو ارټ ګټو ډیران ګټو ارټ بایلو راځئ چې د خپل بچي دې غذاب نه وباسو که لږه ګزاره وکړو نو شاید چې د خپلو خلکو له ډېر خیر وکړو زه د خپلو خلکو طرفونه چې پښتانه دي هغې ته دا خواست کوم چې د خدای او رسول په خاطر باندې د ټوپک سره تعلق پرېږدئ د دشمنو دا چې کوم نه ختمېدونکی یو منزل مو روان کړی دا ختم کړئ په خپل بچي باندې ښه سبق ووایئ خپل بچي له ښه مستقبل جوړ کړئ چې هر څه کوې خو په خپل بچي باندې ښه سبق ووایه چې هغه ستا عزت جوړ شي ستا نوم جوړ شي تاسو ما سره په دې متفق یئ چې متفق یې راته لاس راته کېږي چې دا تحریک به چلو چې څوک ټوپک ګرځوي او دا ګڼي چې ما سره په دې کې عزت دی په ټوپک کې عزت نشته په قلم کې عزت دی ما له چې خدای پاک عزت راکړی دی خدای پاک خپله عزت راکړی دی په قلم باندې چې کله زه استاد شوم ما خپلو بچو ته او د دې علاقې بچو ته سبق وښو خدای پاک باندې د عزت راکړی او زه ما
ډسټریکټ انتظامیه ته دا ډېر وضاحت سره ویلي دي چې په ودونو کې داسې قسم چې نو اشتعالات دا غلط محفلونه او خاص کر چې څوک دا ګڼي چې په ځمکو باندې قبضې کوي دا خلاف په انشاءالله تعالی موږ حکومت به هم کوو عوام هم راپاڅو او چاته به دا اجازه ورکوو چې هغه د علاقې امن امان چې نو هغه خراب کړي. مشرانو انشاءالله دې سلسله کې زه لګیا یم کوشش کوم چې ټول خلک چې کوم په کام مین دي که هغه هر سیاسي پارټۍ دي هغه موږ راغونډ کړو او په دې باندې خپلو کې کینو چې سیاست په خپل ځای وي خو زموږ په وطن کې امن پکار دی زموږ په وطن کې خوشحالي پکار ده تعلیم پکار دی او هغې دپاره چې کوم دا کوم اور جوړ ده چې دا اور مړ په شریکه باندې شي. زه چې دی نو د ټول نه مخکې جانزیب خان خبرو جواب ورکوم. جانزیب خان خبره وکړه نمبر 1 د اسپتال چې دی نو زه چې نن راتلم اسلام آباد نو سهار ما د هیلث منسټر راوخته او نن ورته زما ډسکشن شوی د صوابۍ ډسټریکټ هسپتال چې دی هغې تقریبا بلډینګ کمپلیټ کېدوالی ده هغې چې کوم ریمینینګ هغې کې ریوایز پیسې ونو هغه پروف شو نو دا اوس نور هغې پیسې پکار دي دا تقریبا زه غلطېږم چې 40 کروڑ روپۍ په دې کې اضافه وشوه او هغې کې په هغې باندې به ټایم لګي نو هغې چې کله ټایم هغه چې برابر شي پس به اسني ګرو کېږي خو په دې خپل ټایم کې به انشاءالله ډسټریکټ هیډ کوارټر اسپتال هغه لیول ته بیا وي چې خلک به دا ګڼي چې داسې دا اسپتال چې دی دا یو د خلکو لپاره چې څومره ضرورت دی او په دې اسپتال کې پوره کېږي انشاءالله. باچا خان زموږ ګلو خان میډیکل کالج دی د هغې ریوایز PC1 منظور شو هغې تقریبا 40 کروڑ روپۍ اضافي په هغې کې ریوایز PC1 و. تاسو به کتلي چې یو رپورټ چې په هغې کې بلډینګ نوی جوړ شو بیا ورسره دویم چې دی نو د هغې لپاره موږ د یو رپورټ میډیکل اکوپمنټ هم اخیستی وو. اوس ما سره نن منسټر صاحب دغه وکړه چې زه 20 کروڑ روپۍ نور په باچا خان کمپلیکس کې چې څومره سامان کمی دی 20 کروڑ روپۍ هم درکوم زره او باقي چې ډاکټرانو څه کمی دی هغې لپاره هغه سکیم مونږ MTI کړو. MTI مطلب دا دی چې د دې انتظام به د بورډ څخه وي دا پرایویټ نشي کولی. بله د اسفندیار خان اورېده ما ته ډېر افسوس وشو چې اسفندیار خان ته ګړومبی ځان پوه کړه چې دا MTI داسې شی وایي چې ګوره اسپتالونه پرایویټ کوي بای اسپتالونه نه پرایویټ کوي اسپتالونو انتظام لوکل خلکو له ورکوي د دې لپاره چې فیصلې در کېږي. اوس خو ته چې مثال په طور باندې یو ډاکټر هم راولې کړې نو لومبیا به ستا DHO څخه ځي DHO نه پس به DG څخه ځي DG نه پس به سیکریټریټ ته ځي سیکریټریټ نه پس به چیف منسټر آفیس ته ځي او بیا چې راځي نو ساده کار چې کېږي یو ډاکټر نو هغې لپاره 3 میاشتې پکار دي. د دې طریقه به دا وي چې بیا بورډ وي ډاکټر کم دی په خپله به ایډورټایزمنټ کوي په خپله به اپوینټمنټ کوي په خپله به ایډمنسټریشن چلوي حکومت به ورته په کال کې یو ځل بجټ ورکوي بس مثال 100 روپۍ د دې خرچه نو هغه 100 روپۍ به حکومت چې دی هغه به ورکوي اسپتال ته او لوکل انتظام باید کې سټاف دی باید کې ډاکټر دی دا انتظام دی هغه به چلوي. دا په ټول دنیا کې دا نظام دی نو دا به انشاءالله تعالی د اسپتال نو یو طرف ته تقریبا اوس چې ایمیډیټ ریلیز به دې لپاره وشي دا نوي پکې موږ ځای کتاب کوم انشاءالله هفته لس ورځې کې 4 وارډونه پکې نوی سټارټ کوو چې په هغې کې پوره سسټم کوو او ورسره چې زموږ کوم اکوپمنټ کمی دی هغه ورته برابر سټاف ورته کوئ. زه په خپل ټایم کې به انشاءالله که رب ته منظور وي دا اسپتال ورته ماډل اسپتال جوړوم انشاءالله تعالی. په سرکاري کارونو ټایم لګي ICU په جوړ کړی تاسو راشئ ICU اوله د ماشومانو اکسیډنټ شو په ضلع کې او تاسو یې تپوس وکړئ چې څه زبردست ریسپانس و. زمانه مې کمی شته پکې زه دا نه وایم چې مالې کمی نشته کمی پکې شته دا کمی به برابروو انشاءالله تعالی خو هغې لپاره ضروري خبره دا ده چې تاسو ټول په دې پوهئ چې ما دا ټاکس اخیستی زه هر هفتې په دې رابطه کې یم. د ټوپۍ اسپتال مو اپګریډ کړو د لاهور اسپتال مو اپګریډ کړو په کالو خان کې بیا رسویت اسپتالونه اپګریډ شو
دا په لومړي ځل دومره لوی ډیولپمنټ روان دی ستا د هیلث په مات نو ټایم به لګي زه تاسو ته دا نه وایم چې ټایم نه لګي ټایم به لګي خو انشاءالله تعالی په دې خپل ټایم کې په دې خپل ټنیور کې دا هسپتال به د پېښور هسپتالونو ته مقابلې ته راولم انشاءالله تعالی د رب ته وګورو انشاءالله تعالی میډیکل کالج جوړ شو د میډیکل کالج دپاره چې دی نو مسلې پکې بیا وي ځکه چې موږ ته د ځمکو لپاره پرابلم وي دلته چې دی نو دا هسپتالونه زما په ټاپ پرایورټي بل جمع خبره تاسو وکړه چې دا دلته ریسکیو 1122 چې نو داسې کې موږ تېر کال راوړو او شکر الحمدلله زبردست کارکردګي ده دا په لومړي ځای باندې داسې شو ما ته به څوک دا وایي چې چلنج سره دا وه چې صحابه د یو ډسټرکټ نه وروسته پاتې شوي پارکونه پکې روان دي په هغې باندې کار روان دی سپورټس کمپلیکس تا سره جوړ شوی دلته د ګیس دپاره د ګیس موږ تقریبا نوې سکیم دا د 1,70 کروڑ روپو منظور د یو چې ستاسو دا سکیم پکې دی چې تاسو ته وایم چې تاسو کوم سکول دي او زور تقریبا د 1,000 نه زیات راوړو دومره کار روان دی د ګیس چې دا په تاریخ کې چېرته نه شوی د بجلۍ په مټ کې ګیس سټیشن یې پرو شوي دي د بجلۍ په مټ کې ټرانسفارمر تاسو ته پته ده په ایریګیشن کې دا تاسو چې څومره یاد یې کړو 70 کروڑ روپۍ موږ یو سکیم چې یې منظور کړی دی او د هغې ټینډر هم شوی دی په هغې به انشاءالله تعالی په دې 10-15-20 دن کې موږ کار شروع کولی شو او بل چې دی 1,000 روپۍ او بل ما یو سکیم روان کړی دی 2,000 روپۍ نو نه به چا پروټیکشن وال پاتې کېږي نه به چا پل پاتې کېږي نه به چا بل څه کار پاتې کېږي تاسو چې کوم ډیمانډ کړو دلته د صحابه خلکو ناظم څنګه چې صدر صاحب وویل شکر الحمدلله صحابه ټول کارونه شوي دي اوس ته ماته راکړه چې دا زه ستاسو یو خبره کوم یو تاسو دا ډیمانډ وکړو کوم دی ډیمانډ یو منټ چې لینډ اکوزیشن اریګیشن دپاره دا موږ کیس پروسس کړی دی سکول اپروول چې نو چیف منسټر صاحب ورکړی او دا به انشاءالله تعالی موږ کوشش کوو چې دا سکیم درته زر موږ عملي دغه ته راولو د دې منظوري شوې ده پروسس په دې باندې شروع ده جنازګار ډیمانډ چې تاسو وکړو نو جنازګار مرحوم سره پیسې شته که تاسو وایي زه به تاسو له اوس څخه چې 50 لکه پورې جنازګاه اعلان وکړم چې څومره به موږ جوړ کړو او دوی وایي چې ځای مسله ده اریګیشن ډپارټمنټ نو اریګیشن ډپارټمنټ سره موږ خبره هم ټیک اپ کوو هغه موږ کړی هم دی خو که مثال داسې تاسو ته ځای وي نو موږ ته وښایي چې موږ پیسې ونه جوړ کړو چې کار پرې دله روان کړو جنازګاه جوړ کړو که داسې شاملات ځای وي بل ځای وي فنډ انشاءالله الله تعالی رحم کړی چې دومره فنډ دی چې په ختموي به نه که خیر انشاءالله تعالی ختموي به نه زه نن دا کومه دغه ناست دی پبلک هیلث والا ناست دی پبلک هیلث والا دوی د بچی نو PC1 جوړ کړي دي ورته ځای وکړي دلته دوی سره به راشي یاسر دوی سره که نه او دوی ورته ځای وښیي نو که دوی سره ځای وي PC1 ونه جوړ کړه خو تاسې جنازګاه ولا جوړ کړه چې خلک تماشه کړي جنازګاه دا ده هغې 50 लाख روپۍ لګي که 60 लाख روپۍ لګي که هغې هر څه لګي په ښکلې جنازګاه چې ولګي ٹھیک شو د CW دا د دې د ګریډ فی دی دا موږ سره فنډ شته دا موږ په دا کو څه ورته نیټ هایډ پراپرټي ودا وکړو یا موږ په ورته ګوره دا چې تاسو په دربار کې بدل راځي کنه دا چې تاسو یو خبره ده دا وخت تاسو نه پاتې ځمانه باندې پاتې نه PC1 د څه په کومه کوي PC1 له جوړو او دا چې ډیزاین دی چې کول ډیزاین وي چې خلک خماو شي دویم چې تاسو وی د سینیټیشن ورک په دغه شوبې لپاره نه سینیټیشن تاسو ته سینیټیشن ټول سوابي خاص دي سینیټیشن چې نه کنه سینیټیشن به سوابي خاص ټول سوابي خاص سوابي خاص په تاسو موږ نه کړو نه یو منټ پبلک هیلث مونږ ته وایي نبي لاख रुपए सर यूज द सप्लाई और देने अलावा 2 करोड़ रुपए तक नोर करी दी सर अगर PCC चिकन स्ट्रीट्स तक दी दुकान पैसे बता से मिलाओ दी 300 एक तास 100 रुपए अब मुझे लोग करना वाला लेकिन का एक घटलारी दे हां घटलारी लो इलारी पानी सो दम ने हो आगा लारी वर करी شي په دې کې چې کنه تاسو له دغه یو تاسو دارولو غواړئ کنه
دا روډ غواړي دا تقریبا 2-2.5 روپے په تاسو ته باندې لګي ها دا روډ بوله کې دا څه سټیشن دا نه دی کې چې موږ راځو دا پی سی 1 کې جوړ کې ٹھیک شو دا ورته برابر کې ښه دا 2.5 روپے دا دي او دیم دا چې یو روپے باندې په اضافي در نور برکتی دار یو روپے چې کنه پبلک هیلث پتا سولا پی سی 1 جوړ کې دی یو روپے نور نه دې سره تاسو راوړي जी जोसेफ دا دیو چې دا درونو ها دې څه پوزیشن دی فقیرآباد نه چې کوم روډ دا اوس په کې د صوبې دی کنه اس ډي او سیف ها نو دا اوس څنګه تا کله خلور نو دا خپل کار خپل په پریارټي کو کنه ٹھیک ده کنه او چې خو یو کومه ده ها مثالي وي هغه تاسو پیسې را لګا نو ډیمانډ کړی ما تاسو پیسې را کړی با د ریپریشن فرم را کړی او دویم دا چې تاسو نو ریلیز روان کیږي په ریلیز کې دا واټو کړه ٹھیک شو کنه او وی دا به 30 जनवरी पर 30 जनवरी पर की नहीं तो रिलीज कम 30 जनवरी पर चिता तस पड़े हां बस दा जोसेफ दे खतकड़ा दे माशाल्लाह और तसर करी दे तसर चावले पकार से दे पर एक कंप्रोमाइज न कियो देख पला अर्थ हां बल से तसर हां सोलराइजेशन तसर दे जुवा तो मोंग ओकरो हाँ सुन सलोर बदल नोर को सलोर चले का ना सलोर बदल नोर को देव लाले नहीं सलोर चले दिल्ली के गड़बड़ जुआ तू ना पाती दिल्ली के खलक माजात बांडू के चीज़ां बांडू ना बकार तासर बच्चे का ना बेटो मंग स्कीम तासर बच्चे का ना تاسو ټول دې په خپل خپل ځای باندې خاصه طریقه زې مارو کې نه موږ چې یو کروڑ روپۍ تاسو کای دا کو لوګون د کې نه سروس مو جوړوي لوګون د کې نه کې خپل ځای کې یو چې تاسو جوړ تربا یو کروڑ روپۍ باندې نو تاسو جوړ یو کروڑ روپۍ نو هغه کې چې کنه نو یو کروڑ روپۍ باندې کې دې دا کې واچو با یو کروڑ روپۍ देखिए नोर से बात हाँ पुणे में योगेंट सच्चा दत्ता सरकार में होगी ज़्यादा हाँ पुरुष का सच्चा हाँ पुरुष का बात है ओके लड़ नज़ारा देवर ज़मीन ओके अदरी पुणे में होता ओके ठीक है ना दबाव तो बराबर के हाँ ठीक है नौ दा ورته راکې ما ته بیا وایي چې دې تاسو څو کې راځو په الله خپل دا شاده دغه ته وایي مزر ته وایي دا په سبار اوسو یو په بدل اوسو دا په دې دا په نقطه وکړو ٹھیک ہے نور څه پاتې شو जानी का रकम है जानी का फातिले नबी Yo me chamo, na parte muito dica. Daí da takım da sonra ile da okulu bir ekstrem yoga kana. Da prende. Ne eski bola yoga. Ne eski bola yoga. ठीक शो ने इसकी बोले रोका और दापर दाग का तो सेविंग का बात दापर सेविंग का बात बस ये da tutare parte da 5 करोड़ रुपए से तस पता लगे सीधा हो अच्छा करो की इस मसला ना आ
بس غير كيف हाँ बस तो शायद basic health unit la filan scheme की नहीं है ज़रूर अगर हम बने तो ना दाचरा तुम के कलर आशी करना और scheme रान इंदा वाला तो इंशाल्लाह बेचो हाँ गैस ना यार उस्ताद तो स्टिकर चले करना यो मैं तासो से मौलाना से वो दा तो हिलाबाद और दा तासो में करना जंडर रोड आओ ठीक है 10 तासो चले करना دا 6 किलोमीटर दे دا موږ درو ان شاء الله تعالی او دا سره 4 روپۍ دي ان شاء الله شیر زمین دا شیر زمان موسی خان باندې او شیر افضل حکمت باندې ساوث بایپاس شمشاخیر دا ټول 22 किलोमीटर شو او دا 9 करोड़ روپۍ دي ٹھیک ہے جنازګاوي یو سنگل لجی هغه څنګه دا کې د ټول کلی جنازګا د ټول خلکو لپاره هغه پاس کار کول غواړي چې هغه موږ خلک چې کوس نه راځي کول مبارک کم یو دا چې سوال بلال جمعه چې کوم د جدال تجمان ټول جدال مین جنازګا हमारी कंस्ट्रक्शन को دا څه یو دا پبلک नहीं د دې د دې بچی دی کنه او اس جو سے بدر شي او د دې بری کنسټرکشن مونږ دل درو خاص ٹھیک ده کنه دې تاسو دا پورا تاسو وې په دې متا تاسو جرګو کړو به تاسو باندې کلی جرګو کوي نو مونږ به دا د نوې جنازګاه کوي کلی جنازګاه چې سبا جنازګاه چې خلک تماشا کوي جنازګاه راشي کلی جنازګاه دې ان شاء الله خپل ډیزاین ورکړو لکه جنازګاه روټین مې جوړو ما ورغوس په پروانه کړی دا وکړه جی هلته کوم جنازګاه نشته 50 लाख روپۍ منظور شوی موږ سره ځای نه و 50 लाख روپۍ موږ واپس بیا د خپل ځای کې ولاګولې اوس هغه جمعه سره چې موږ سره ولس پر لیزار کوي چې خپل جنازګاه لپاره د خپل غزای سره شته شاملات دي ګوره ستا کړنه مو وایي کنه چې ټول ارمي زو کوم نه څه کوي دا زه هم دا کوم فند باندې نه کوم تاسو باران دې بیا بګی ठीक है नोट करो ठीक है स्कूल को आप शेयर करें मुझे शेयर अब अंदर शेयर है पोस्ट पर अगर लीगल प्रोसीजर की है ना नो गवर्नमेंट आके पूरा करे फिजिबिलिटी पर वाली करे तासु चले का नोटिस स्कूल में मंजूर हुई था अब तासु इरशाद भी केल वाली हां जी हां जी وهي صعبة كديني تعليم عام تعليم بخروان يترينتر بوري انتر نفس بس يونيورسيتي ده سيرجو صعبة ميل لايك فيميل هاي كستودنت يركم زو استاس دي سيتنا فايدا اصل غالما تاس صعبة تكم دي نمر يو براين صعبة تراري تاس ول اديوكيشن دي خدمات دي استاف ده سرنتي او چلو ليم شي صرف دا برانچ یو منټ درس له صعبة متایبه په 15 امید په جنوري کې مونږ یو یونیورسيټي بل منظور کړی دا هغه ایدی فاونډیشن سره یو انډرسټانډینګ روان دی او هغه یونیورسيټي چې د عمران خان برادر دغه کتابه کې او نبی کې ان شاء الله تعالی هغه کې پی ایچ کې طالب دی هغه کې سکول دی هغه کې مزدورانو پر سکول دی هغه کې چې یتیمانو لپاره چې نو اداره هاستل دی اډر ګټ سکیم دی ان شاء الله تعالی کنه نو ورته کوو ان شاء الله تعالی مړه دا اوسه لوکل کار دی کنه دا چې تاسو په لوکل کې کنه ٹھیک ده جی کوم چیرمنان چې مقرر شوي دي ها هغه نمونه د خلکونه جزار خلک ټول راغلي بیا د هلته نه د بره نه چې کوم مشر افسر راغلی دی هغه په خپل هلته کې بس وایي تا نمونې د دې خلکو نه چا 100 ورکړي دي چا 500 ورکړي دي چا 200 ورکړي دي چا 100 ورکړي دي
هغه نومونو کې یا پنځه کړي دي یا څلور کړي دي یا شپږ کړي دي اوس دا چیرمین ناست دی وایي ما ته خبر خلک ته وایي چې وایي زموږ پیسو سره څه چلو شو موږ څه چلو نومونه یې دی لیکلي یوه دویمه دا ده چې چک ورته وایي چې تاسو به کراس ورکړئ مال یې فرض کړو 15,000 روپۍ یا 10,000 روپۍ راکړئ نو ما زه چې اکاونټ نه لاړ شم نو هلته کې اکاونټ به وایي چې یاره بهایي ته ورشه فرض راوړه ورشه صداقتي کا ورشه دا ګارنټر راوله ورشه دا راوله نو دا یو مین خبره ده چې بینک والا بالکل هېڅ کله د 10,000 روپو لپاره هغه اکاونټ کلاوئ نو بیا به دا کوي دې چارې اوپن چک ورکوي هغه ولا نه کیس کوي ورته وایي ورشه دا کراس کړه زه داسې وکړم چې کوم نه یو چونکې ما ته خو دا پته نه لګي که نه زه به مانسټر راغواړم مانسټر چې کوم دی زه به تاسو سره انشاءالله د 15-20 دن کې یا میاشت کې دننه دننه کنسرن مانسټر او سیکرټري او تاسو چې کوم ډسټرکټ زکات کمیټې دي که نه دې سره میټینګ دلته ارینج کوو انشاءالله ٹھیک شي انشاءالله ثانک یو السلام علیکم